نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد صدق الله العظيم. سورة البلد دیرشتم پارا ابتدائی آیتنا دی سورة البلد وی زکچی دا سورت پا اولنی آیت کی لفظ دا بلد راغل دی. دا سورت مکی سورت دی دا ہجرت نمک کی نازل دی. اعتبار د ترتیب قرآنی سرا 90 نمبر سورت تی او د نزول په لحاظ سرا دا سورت 15 نمبر نازل شوی دی. په دې سورت کې یو رکو شل آیتونه دي. دې سورت د مخ کې سورت سره ربط او مناسبت دي چې د په مخ کې سورت کې د یتیم عزت او احترام بیان شو. په دې سورت کې هم د یتیم عزت او احترام ذکر کیږي. په دې سورت کې الله رب العالمین د مکی مکرمه یعنی د بهترین خار په مقدس مکه د هغې فضیلت او شرف ذکر کوي. الله پاک باغی باندې قسم کوي. داغې نه بعد وانت حل بهذا البلد د حل دو معنی عموما مفسرین ذکر کوي. یو په معنا د حلول باندې کله چې ته د مکې مکرمې نه مدینه منورې ته هجرت وکړې نو ته به د مکې ته واپس بیا راځې. دا بشارت شو د مستقبل کې د نبی علیہ السلام د فتح او یا د حل معنا په معنا د حلال. دا مشرکان کافران پدی زمین حرم کی د زناور قتلم حرام گنی او دا دمر ظالمان دی چې پدی زمین حرم کی تا قتل د ځان د پار حلال گنی. زناور پکې قتلول گناه گنی او د دې دمر احترام باوجود دا کافران تا قتل د ځان د پارا پدی زمین حرم کی جائز گنی. استاد قتل منسوبی تیاری. حل معنی په معنی د حلال او یا حل معنی د حلال چې پدی زمین حرم کی خو قتل ناروا دی لیکن استاد پارا بعد سخاص وقت د پارا پدی زمین حرم کی د کافر قتل حلال وګرځي لکه په موقع د مکی د فتح چې کافر پدی کې استاد پارا قتل کول اگر چې عام حالات کې حرام لیکن پدی مقدم مکی د فتح استاد پارا حلال دي. نو انت حل بهذا البلد. بیا الله جل شانو بل قسم کوي چې قسم دی په پلار باندې په بچی باندې یعنی پدی مخلوق باندې او د دینه بعد الله جواب قسم ذکر کوي چې منګ د انسان په ډېر مشقتونو کې پیدا کړ. تمور په ګېډه کې مشقت، په وخت د پیدایش کې مشقت، په دنیا کې مشقت، دا ډېر مشقتونو سره موږ پیدا کړی. اوس دا انسان خیال کوي چې آیا په د باندې موږ قادر نه یو، آیا د په نیولو باندې موږ به قدرت نه لرو. دا کافر دا خیال کوي. دا خیال د غلط دی. او بل دا انسان وای چې ما ډیر مال وګټو ډیر می خرج کو. دې دا خپل مال یادی چې دا ما خرج کو. الله جل شانه فرمایي چې دا انسان وای چې ما به څوک نه ویني. دا خیال نو ولې زړه سترګې د تخکاری نه مونږ خدل دوه سترګې پیدا کړې. یوم ولا جو پیدا کړې ده، دوم ولا شونډې پیدا کړې دي. وهدیناه النجدین او د تمنګ د دوو لارو داغه رهنمایي کړی دا. هغه دوه لارې څه دي؟ داغه دوو لارو په باره کې مفسرین ذکر کوي چې دوه لارې هغه یو د هدایت او بل د گمراهۍ ده. د تم خودلې دي انسان مو وګنا سترګې شونډې جبا
یعنی روغ جوړ مو پیدا کو او دین بعد دی بیا موږ مکلف کو دولار موتو خودلی یو لار د حق بل د گمراهه د تمنګ خودل چې پکه ملار باندې استدی رهنمایي موتو کړ اوس د انسان داخل شوی نه دی فلقت حمل عقبه د انسان داخل شوی نه دی په عقبه کې اوس عقبه څه ته وای نو عقبه د دو غرونو په منځ کې لار ته وای او مفسرین فرمایي چې عقبه یو غټ کانی ته وای چې په غر کې وي دا ډېر د پناه دی عموما چې کله مجاهدین jihad کوي او په غریزه علاقه کې وي نو د دو غرونو په منځ کې لار یا په غر باندې غټ کانی دا د مجاهدینو تر ډیره زیات په پیدا ور کوي نو الله جل شانه فرمایي چې د دې پیدینا یدین مراد چې دین اسلام دی د پدی باندې دخول نه دی کړی آیا دی دین اسلام ته داخل شوی نه دی چې هغه دین اسلام وما ادراک مل عقبه دا عقبه تشریع الله بیا خپل کړی دا عقبه ته د سپدر چې دا سری فك رقبه غلام آزاد ولدي او اطعام فی یوم ذی مسغبه د لوګي په حالت کې په خلق خوراک کول دي په یتیمانانو رشتہ دارانو خوراک نو په یتیم رشتہ دار باندې صدقه ور کول کې دو اجر دي یو اجر د رشتہ دارې او بل اجر د صدقې نو په عام یتیم باندې په نسبت د یتیم رشتہ دار صدقه کې ثواب کم دي په یتیم رشتہ دار صدقه کې اجر ډیر او بیا الله فرمای یا طعام ورکول هغه غریب ته چې هغه په خور کې ککړ وي یعنی هغه سره د دنیا استعمال نه وي بیا د مؤمن حالت ذکر کړي چې مؤمن چا کې ایمان وي ناغه د نیکه د صبر او د رحم په باره کې خلق ته حکم کوي صبر بیا درې اقسام دي صبر علی الطاعت په نیکه باندې صبر علی المصیبت په مصیبت باندې صبر او صبر عن المعصیت د ګنا نه پزان ساتلو نو د مؤمن کار دا دی به صبر ترغیب چلی وتواصوا بالمرحمه او د رحم کول په بل مسلمان باندې د دې بدی حکم کوي او د دې ترغیب بچلی بیا الله د دې نتیجه ذکر کوي چې دا مؤمنان دا خي طرف والا خلق دي چې خاوندان د خي طرف عمل نامه وو ته په خلاف کې ملاويږي او کم کسان چې کافران دي هغه د الله پایتون انکار کوي هغه ګس طرف والا خلق دي دا جهنم والا خلق دي الله جل شانه بدی په جهنم کې بند کی نو الله جل شانه فرمایي لا اقسم بهذا البلد ز قسم کوم په دې خار باندې وانت خار نه مراد د مکه مکرمه خار وانت حل بهذا البلد او حال دار چې ته حلال په دې خار کې مکه تشریع وشو ووالد نو قسم دی په بلار باندې وما ولد او پاغه بچ باندې چې دې غولي لقد خلقنا الانسان في كبد فتاقی سرنګ پیدا کړی دی انسان په مشقتونو کې آیا حسب الله يقدر عليه احد آیا دې خیال کې چې قادر بنشي په د باندې سو آیا دې خیالدار چې د پیدا یم آزاد بغرزم مان به څوک تپوس نه کوي نا ته مکلفي تا نه به تپوس کیږي د خیر ثواب او د بد سزا یقول دی وی اهلکت مال النبدا ما خرج کډیر زیات مال آیا حسب ان لم يره احد آیا دا خیال چې دی به څوک نه ویني دا خیالدار چې ما ته څوک نه ګوري چې ګناه کوم ما به څوک نه ویني نه الم نجعل له عینین آیا موږ ندی پیدا کړی د پاره د وسترګي ولسان او شفتین او یو جبو د شونډې وهدیناه النجدین او موږ د رهنمایي کړی دا د دولارو فلقتحم العقبه فدین دی داخل شوی عقبه وما ادراک ما العقبه او تا تصفت دا چا عقبه شي دی فک رقبت ازاد ولد غلام دی د سټی د وینځ غلام او اطعام فی یوم ذی مسغبه یا طعام ورکول لپاره ورچا ډیر دلو کی وی یتیمن ذا مقربت یتیم رشتہ دار تا او مسکینن ذا متربت یا غریب خور کې ککړتا ثم کان من الذین آمنوا بیا کسان چې مؤمنان دي
وتواصوا دی وی دای کسان چې هغه مؤمنان دي وتواصوا بالصبر او د حکم کې د صبر وتواصوا بالمرحمه او د حکم کې د رحم اولئک اصحاب المیمنه دا کسان خاوندان د خطرب والذین کفروا بآیاتنا او کسان چې هغه کفر کوي زم پایاتونو باندې هم اصحاب المشأمه دی خاوندان د طرف جهنم دي علیهم نار مؤصده فدی باندې به اور بن کړي شوی یعنی دی به اور کې بن کړي شوی